الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال تعالى: وإن نكثوا أيمانهم وطعنوا في الدين فقاتلوا أئمة الكفر فإنهم لا أيمان لهم. وقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. عزیزان محترم، کوم موضوع چې ناظم سٹیج بار بار وی توہین رسالت او اسلام، دا موضوع د انتخاب وجه دادا چې پاکستان کې چې کم د توہین رسالت ایکٹ او قانون دے 294 سی او 298 بی مجموعہ تعزیرات پاکستان د دې قانون خلاف بین الاقوام سطح باندې یو تحریک شروع دی او کله کله پورته کیږي او دا هغه خلکو نمائندگان په پاکستان کې د سیکولر خلکو په شکل کې کلا د مختلف انجیوزو په صورت کې آغا خلکم دا نعره لگئی چې دا ایکٹ دا قانون دا د پاکستان نا ختم شي. نو زه د خپل وس مطابق د قرآن کریم نه تاسو ته یو څو نمونې ښودل غواړم چې پروردگار عالم پخپلا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع په قرآن کې په څه طریقې سره کړې ده. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو داوی د زمانی یو څو مثالونه تاسو ته پیش کوم چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې په زمانه او په دور کې د توهین رسالت مرتکب مجرم ته څه سزا ملاو شوې ده او بیا به یو څو د علماو متقدمین تاسو ته وښیم چې دا هغه علما د توہین رسالت د مجرم په حق کې هغه صدا او بیا د دغه چې کوم پاکستان کې کومه دفره د دینه غلطه فائدہ څوک اخلي او د دې صحیح حال په څه طریقې سره کېدی شي. زما خبره کېدی شي لږه سنجیدهی لږه تحقیقی نو دې ته به لږ توجه سره کېناستل او غوږ ایښودل پکاري.
جذباتی بیانم الحمدلله مال راضی دومره په جذباتو کې تاسو راولم چې ټول به پاسه او ناره تکبیر چغه بندګوي لیکن داغي په ځای چې لغوندې ستاسو ذهن کې او تحقیقي زکه دا مجمع د علماو دا مجمع د طلباو دا مجمع د قوم د خطیبانو دا مجمع د هغه چا ده چې هغه د قوم مصلح دی نو چې دلیل سره خبره کوي حجت سره خبره کوي نو داغه خبره بزینی سی صرف جذباتو سره خبره صرف اظهار جذبات هغه په د روډ په مظاهره کې خون کوي اجتماع کې صرف د جذباتو هغه نه چلی بهرحال عزتمندو زما د موضوع اهمیت به تاسو ته معلوم شوی یو څو مثالونه پیش کوم چې پروردگار د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم دفاع په څه طریقې سره کوي کله چې د کافرو د طرف نه څه اعتراض راځي چې داغي تعلق د پیغمبر د ذات سره د پیغمبر د شان سره چې داغي تعلق د پیغمبر د پیغمبري سره نو پروردگار هغه وخت کې آیات نازل کړي هغه خبره مسترد کړي ده اول چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر شو مکی دور دی د پیغمبره ابتدا ده بعض خلکو دا ګوته پورته کړه چې دا د نبوت چې کما انتخاب شوه دی دا کم ذات چې منتخب شوه دی دا ذات د نبوت د لپاره لایق نه دی د نبوت لایق څوک دی وی لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم دا د مشرکانو یو سوالو لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم چې دا انتخاب صحیح نه دی د وحید پر انتخاب هغه یا د ولید پکارو ولید ابن مغیره د مکی او یا عروه ابن مسعود د طائف دغه شخصیات چې هغه دغه وخت سرمایدار دي دغه وخت مالدار دي دغه وخت صاحب اقتدار دي دا خلق د نبوت د لپاره منتخب کول پکارو دا کومه هستی چې منتخب شوی دا زمون په نسبانه د دې کار د لپاره مناسب پروردگار د اسمان نه جواب را لګي اهم يقسمون رحمت ربك اهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا پروردگار وی دا یو بیا چې کلا په مکه کې د اولنی دعوت نه رستو د اسلام اولنی دشمن د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم من حیث النبوت دشمن اگر که من حیث ذات دشمن نو د ذات براتلو باندې خو هغه خوشحالي مناو کړی وا هغه اول سړیو چې هغه جشن عید میلاد النبی کړو هغه اول سړیو چې هغه د پیغمبر په خوشحالي کې وینځه آزاد کړی وا نن چې دا څوک جشن عید میلاد النبی مناوي او د میشن د پیغمبر نه خلاف دی یو طرف ته جشن کوي او چې بل طرف ته د پیغمبر سنت داغې نه خلاف کوي دا د ابو لهب هغه اتباع دي دا د ابو لهب هغه ذریت ته چې دا د جشن شوقیان دي خو د میشن شوقیان نه دي الحمدلله زبار بار دا ویم هر بیان کې ویم چې موږ اشاعت توحید و سنت موږ جشن والا نه یو لیکن موږ د میشن نبی پاسبانان یو د دې وجه چرته چې پنځ پیره ګوري چې څوک په سنت کې خلاف کوي څوک نوې طریقې ایجاد کوي څوک دین کې نوې کار کوي دی پنځ پیری به ولا په گریوان کې لاس چولې زمون علاقه کې بعض خلک نوی حلقې ذکر شروع کړي نوی ځان ته دیوبندیان وای او د بدعات او حلقې شروع کړي نو داخې د پاره هیڅ څوک خلاف نه کوي به د پنځپیرینا
که څوک یې مني او که نه مني خاموشي اختیاروي. یو ځای ته موږ لاړو، قاري یوسف صاحب هغه م راسره و. نو هغه ما ورته وی چې دا د هر چا په کار کې چې کار لري دا پنجپیری. هغه ګپ لګوي ده ته چاته خیره شوې ده. ځکه بل سړی چې امام شو هغه د خپل تنخوا سره کار دی، د خپل اړې سره کار دی، د خپل نکاح سره کار دی، خپل جنازې سره کار دی. اړو که څوک بدعت کوي او که شرک کوي او که ناروا کوي او که روا کوي څه کار یې ورسره نشته. بیا وایي دا ښه سړی دی، وایي پردی غوا نه پاسئ، ملاسته غوا نه پاسئ. نو الحمدلله موږ د میشن د نبوت پاسبانان یو. موږ د میشن نبوي څوکیداران یو. موږ د پیغمبر په میشن کې تحریف تا، بدلولو تا، ټوټې لګولو تا څوک نه پرېږدو انشاءالله. نو د جشن والا سردار پاسېدو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دعوت ورکو نو هغه ورته خیره وکړه. وی تبا لک الهذا جماعتنا سائر اليوم. چې واه مونږ وی که ته به غټه څه سیاسي مسله وی، څه د الیکشن څه معامله وی، څه د اقتدار څه مسله وی، ته خو صرف دا وی چې قولوا لا اله الا الله. نو خیره وکړه چې تبا لک الهذا جماعتنا سائر اليوم. نو د اسمان نه پروردگار ورته قبول شوی خیره راولېږله. تبت یدا ابي لهب وتب، تبت یدا ابي لهب وتب. چې ته زما حبیب ته تبن وې، ستا د تباهۍ فیصله د اووم اسمان د پاسه د عرش نه وشوه. ابو لهب تباه شو، ابو لهب سره د نسل نه غرق شو. ما اغنى عنه ماله وما کسب. نه مال راځي او ما کسب. یو معنی کې علما ما ولد نه بچیک په کار راغله. دیو جن د ابو لهب په نسل کې د ایمان والو چاته ماته خو نه دي معلوم. د ابو جهل په نسل کې شته عکرمه رضی الله تعالی عنہ. د عتبه په نسل کې شته ابو حذیفه. لیکن دا ابو لهب په نسل کې ما د تاریخ کې نه معلوم چې څوک مسلمان پکې راغلی. ذکر د پیغمبر ته خیره کړې وه او هغه خیره پې رب العالمین الټه کړې ده. دفاع یې وکړه که نه کړه. دریم مثال درته ښیم. دریم مثال ولید چې دیم د مکی په غټو سردارانو کې، په لویو اکابرو کې، په هغه شخصیاتو کې ما تاسو ته ووایي چې خلکو د ده دپاره د نبوت انتخاب کو چې دی د پیغمبر شي، دی د پیغمبر شي. کله چې هغه د پیغمبر بېعزتي وکړه، پیغمبر ته فتنه ووي، پیغمبر ته کمقل ووي، پیغمبر ته مفتون ووي، نو پروردگار د آسمان نه د خپل نبی دفاع کوي. هغه له څه جواب ورکوي؟ اول خو پیغمبر ته وي خفه کېږه ما انت بنعمت ربک بمجنون. وی که دی تا ته لیونی وی نو ته لیونی نه. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. ستا د اجر وروسته انتها نشته. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. الله اکبر. چې د عرش نه د یو هسته صفت کېږي او ما ته بیا صفت نه کوو. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. وی تا ته به م پته ولګي، دوی ته به م پته ولګي بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ چې فتنه په چا کې ده.
لیوانه سوک دے فی ایکم الفتنہ یا لیوانه سوک دے نو بیا رسو اللہ پاک وی فلا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم. ته زما په پیغمبر کې عیب لټې وي ته ځان ته کتلی دي ته پیغمبر ته لیونی وې ته ځان ته کتلی دي. حلاف دی یو بېځایه قسمونه مهین دی دوه ذلیله حماز دی درې عیبونه لګوي مشائم بنمیم څلور منع للخیر پنځه معتد شپږ اثیم اوه عتل اته زنیم نهه. چې څه زما پیغمبر ته لیونی وې ته ځان ته کتلی دي. زموږ شیخ د شاپور رحمه الله وی وی ګاډي کې ناستومه یو کس راته وی چې داسې څوک دی چې هغه ته قرآن کنزل کوي. وی ما سوچ کو وی خپل قرآن را سره نو قرآن مې راوویستو او دا آیات مې راوړو زګ زنی و پورې کنزل شوی دي. یو لفظ که تاسو ته وایم کومه الفاظ ټول مشکل دي خو نور تاسو علما ځان پوهیږئ بیا وګورئ. د اسمان نه جواب وکړو ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه چې و د چا په خېټه کې د چا په دې جوف تشون ته وایي که نه وایي جوف ته جوف ځکه وایي خېټه یې تشی وایي د چا په دې تشون کې دا تشون ځکه وایم پخوا مونږ سکول کې وړو به تا بل نه تپوس وکړو چې ستا په خېټه کې عقل شته که چا به ویا وایي قمقله دا ستا په خېټه کې زړه شته ویا وایي قمقله زړه خو په زینه کې په خېټه کې نه دلته جوف قرآن ویلی جوف معنی دا ټول دننه تشون نه دی دې ټول ته جوف وایي. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه چې پروردگار د چا په تشون کې د چا په خېټه کې د چا په سینه کې دوه زړونه نه دي پیدا کړي. دروغ وایي دروغجن ثابت کو. دریم مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام شپې تهجد لپاره نڅېدو نو یو ښځه وه یهودیه وی دا سړی چې تهجد لپاره نڅېدو نو وادعه ربه د رب د سره دشمنی شروع کړې ده د رب د دنه خفه شوی دی او کله دا وي چې د هغه شیطان د خواله نه راځي نعوذ بالله نقل کفر نیس. نو الله پاک دا اسمان نه واورېده وی والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى واللیل اذا سجى چې د ساخ په وخت د غرمې په وخت مې د قسم یو په شپه باندې کله چې خوره شي توره شي دا ولې وایي چې کله به ورځ یو کله شپه ورځ د الله د خوشحالۍ نښه نه ده او شپه راتلل د الله د خفګان نښه نه ده. نو زما حبیبه کله به تا ته وحي راځي او کله به وحي بندیږي. د وحي راتلل د الله د خوشحالۍ نښه نه ده د وحي بندېدل د الله د خفګان نښه نه ده. نو بیا ورته تصریح کوي ما ودعک ربک وما قلی نه ته رب پرېښودی او نه تا سره دشمني ده. ښځې سوي چې رب ورسره دشمني ده نو الله د عرش نه جواب وکړو چې ما ودعک ربک وما قلی وللآخرة خیر لک من الاولی چې رستنی حالت د اول نه بهتر ولسوف یعطیک ربک فترضی چې دومره به الله ته صدر کی دومره به صدر کی چې ته به خوشحاله
نو ګوره یهودیا ښځه الزام لګوي لیکن رب نه برداشت کوي جواب را لیږي او مکمل صورت را لیږي پورا صورت را لیږي بیا یهودو پټ پټ په مدینه کې پټه پټه دشمنی وه کله به په سلام کې وي سلام علیکم اوس هم زمونږ دا سموال مشران نه دي دوی چې اوس هم سلام کوي سلام علیکم جی سلام علیکم دا د سام د یهودیانو هغه سلام دی نو کله به سلام کې وي عایشه رضی الله تعالی عنها چې واورېد وی علیک السلام واللعنه چې پتا دې سامي پتا دې لعنتي نبی علیه السلام وی عایشه بد اخلاقی مکه او بد زبانی مکه او ما ورته وعلیکم ویلی دي نو کله به په مجلس کې به ناستو نبی علیه السلام بیان به شروع از بطور جمله معترضه ویم زمون شیخ شاپور رحمه الله به وی د دې بعضې خلکو حالات چې سړی واوري نو د ځان نه زړه خشي چې دومره عظیمه هستی او دومره چې کوم دی نو لوی شخصیت او دومره پرتاثیر خبرې او دومره چې کوم دی د الله لوی نبی هغه ناستې خبرې کوي او دا رامیان چې کوم دی نو په هغې کې بیا چل ول کوي نو د خبرې میانځ کې به وی راعنا یا رسول الله راعنا یا رسول الله نو دی کې به توهین به کو یا خو به د کسرې له لږ دغه زور ورکو چې راعنا یا رسول الله هلکه داسې ولې به بیا زموږ مخرج خرابېږي نو کله به د مخرج له زور ورکو د کسرې له یعنی زموږ شپنکیه زمون چرواح او کله به راعنا د رعونت ناغستو رعونت احمق کمقل ته وایي چې وقمقله نعوذ بالله نو پروردګار د دوی په دې چلبازۍ باندې په دې پټ پټ توهین باندې پوه ځکه علیم بذات صدور دی مومنانو بم کله کله په خبره پوه نشو نو دوی بم وی راعنا یا رسول الله پروردگار وی دی لفظ کې زما د حبیب د توهین یو شایبه ده یو شک دی نو آئنده مومن ته حکم کو یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا ایمان والو آئنده با راعنا لفظ سکنا استعمالی یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا ایمان والو د راعنا لفظ بنن بندی نن با اخوا پابندی تانوی صاحب لیکلی دی و یو سړي به تلاوت کو نو هغه به چې یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا بیا به وقف کو وقول انظرنا چا وی ټکی دی پرې خو هغه وی الله ویلی نه چې دا مو وایي نو تلاوت کې به هم نه وي بیا نو الله پابندي ولګوله یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا ایمان والو دا لفظ به بیا څوک نه استعمالی که خامخا تا ته ضرورت وقول انظرنا بیا انظرنا وایا بل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کلام پیش کو قرآن پیش کو نو باز خلکو بداوی چې دا شاعر دی بل هو شاعر دی شاعر دی نتربص به ریب المنون دی شاعر دی بس حوادث په پراشي ختم بشي نو پروردگار اسمان نه جواب کوي وما علمناه الشعر وما ينبغي له وما علمناه الشعر وما ينبغي له چې د تمنه شعرونه خودلی او نه د سره شعر مناسب دی الشعراء يتبعهم الغاوون شعراء خو هغه خلق دي چې د هغوی تابعدار گمراهان خلقي ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون شاعر څه شعر
شاعر سره شاعران ځان له حدیث جوړ کړی وي الشعراء تلاميذ الرحمن حدیث نه خاصه عربي ده خې جوړه کړي دا هر سړی ځان له خپل دسي دا علما ځان له دومره فضایل جوړي هندي چې سړی ورته حیران چې ده د کمې رويست دوی چې خپل فضایل بیانوي کنه علم فضایل بیانوي بیا د علماء شروع کی یو دا هندي فضایل په ځان موضوعات شروع کی نو شعراء تلاميذ الرحمن او نبی علیہ السلام ویلي دي کله ویلي دي قرآن دې هر سړی ته استدلال کوي سړی چې د دوه ښځې یو بل سره جنګ وکنه نو دی ورته وایي چې ګوره قرآن کې الله پاک وایي الف لام میم ذالک الکتاب یو بل سره اتفاق کې اوسېږئ اختلاف مه کوئ نو الله پاک وایي چې شاعر دی نشي کېدی د ده خو دې ملګرو ته وګوره د شعراو ملګري خو چرسیان بنګیانې د شعراو مجلسیان خو ټول غاوني او د ده ملګرو ته وګوره ابوبکر ته وګوره نو عمر ته وګوره نو عثمان ته وګوره نو علي ته وګوره نو ابو عبیده ابن الجراح ته وګوره نو طلحه ته وګوره نو سعد ته وګوره نو سعید ته وګوره کوم یو یادو ځان له شخصیات دي او شاعر هغه خو ځان له خیالي مجلسونه ټول د شاعر شي ګودر او چینا او ګودر او چینار د شاعرانو موضوع تاسو ته معلومه ده نصاب د درې خبرې چینا ګودر چینار او سره حسن الله پاک وي د شاعر دی نشي کېدی وانهم یقولون ما لا یفعلون شاعر چې سوی کوي نه او پیغمبر چې سوی نو هغه کوي دا ځان له پوره موضوع ده چې پیغمبر چې سوی هغه کوي ځکه د پیغمبر چې کوم دی نو هغه واجب الاتباع دی صرف اشارات کوم ده راتم کرسۍ ته رامخکې شوی دی بل مثال قرآن درته ښیم چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم کور کې دننه دی د بار نه بنو تمیم راله د لرې نه چغې وباسي وایي یا محمد اخرج الینا مدحنا زین و ذمنا شین وفد د بنو تمیم را بخاري کې شته عام الوفود کې وایي یا محمد اخرج الینا وی را بار شه مونږ ته مونږ داسې قوم راغلي مدحنا زین و ذمنا شین نبی علیہ الصلوۃ والسلام روت لړنغونې جواب ورکوي انما ذالک هو الله دا کم قلب شو دا تاسو سوای دا خدا الله صفت دی چې الله د چا صفتو کې هغه زینی هغه دغه د پر ډول او خایسي الله چې د چا بدی بیان کې قیامت پورې شرم او عیب نو پروردگار د دوی په بیا د بې باندې د اسمان نه پوښو نو حکم راولېږو ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون دا څوک چې تا ته د حجرات نه اخوا چغې وباسي دا بې عقله دي خره دي ډنګر دي مشر شیخ رحم الله به په ډنګر سره تعبیر کوي دا ډنګر دي او چې د دې ځای نه څوک چغې وایي یا محمد صلی الله علیه وسلم دی خو ډنګر دی بیا د ډنګر دی ځکه هلته صرف حجرات حایلو هلته صرف د کمرې دیوال حایلو هلته چې څوک آواز کوي الله پاک وایي دا لا یعقل دی او چې څوک د پاکستان نه آواز کوي نو دی به بیا یعقلي ده کې د عقل چې کوم دی رتی نشته د هغه بله چې ته پوندو کې و د ده پونده کې هم عقل نشته دا بیا ادبي ده بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما دے اکابر صحابه دی ابو بکر و عمر دی لګون آوازونه پورته شو ابو بکر عمر چې یو وی اقرا ابن حابس دی امیر شو بل وی چې دا بل دی امیر شي بخاری حدیث کی و رجل اخر و ذکر رجل اخر نو مشته ورپسې حدیث کې وی دی امیر شي قعقاع ابن معبد نومې دی وروستو بل حدیث د بخاري دی یو څپه کې وروستو بیا راځي دی یو ځای کې سړی حیران کړي چې دی څوک یادوي وایي ورجل آخر ذکر رجل آخر وروستو وایي بیا نو پروردگار ورته سوی یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. و استاسو دی خبره کم لگ لگ غوندی اگر کستاسو اراده نشته خدا کار د بیا د دی. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آواز بنوچته دا آواز د پیغمبرنا. ولا تجهروا له بالقول، کوم سا عمل به برباد شي او ته به د ځان خبر نه عمل به برباد شوی. د په چې آینده به داسې نه کوو او فوري پکې الله پاک د پردې حکم راولېږو. انس زه د نبي علیه الصلاة والسلام سره وم، یو ځل لاړ بیا راغی بیا لاړ په درېمه پیره یا په څلورمه پیره چې خلک پاڅېده او زه ورپسې روان یم او دروازې ته ورسېدم او د پردې حکم نازل شو، زما او د هغوی په منځ کې پرده حایل شوه. زه انس بار پاتې شوم، نبي علیه الصلاة والسلام کور ته لاړ. د نبی علیه الصلاة والسلام په کور باندې الزام لګي، د عائشہ رضی الله تعالی عنها باندې الزام لګي. نو چې الزام ولګېدو تفصیلی قصه حدیث افک چې کوم تاسو وایي، حدیث افک نه به صرف تلذذ نه اخلي، عبرت به ترې اخلي. نو پروردګار د اسمان نه حکم راولېږو، ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. چې په دوی باندې څوک تهمت لګي دا لعنتیان دي، د لوی عذاب مستحق دي. او دا مخکې چې کوم زجرونه دي، ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، دې ځای نه شروع. نو الله پاک وی والذی تولى کبره منهم له عذاب عظیم، چې دا غټه حصہ پکې ده که نه د لوی عذاب دی. بس اشاره خو شوه که نه بیا ځان مطالعه کوئ. خپل هم ته پرې نه خوه، خپل چې کوم مؤمنان پکې شروع کړو، رجال الاف، حسان ابن ثابت، مصطح ابن اساسا، زینب بنت جحش، هغوی له هم سزا ورکړه. عائشہ رضی الله تعالی عنها ته چاوي چې حسان ته خو الله پاک وویل لهم عذاب عظیم، نو هغې سترګې ړندې شو، نور څه غواړي وله نور وله څه کې. د پیغمبر خپلې بیبیانې لیکن لږه غوندې چې لږه غوندې بې ادبي ترې وشوه، د پیغمبر زړه ته دک ورسېدو. نو الله پاک ورته د اسمان نه اختیار راولېږو چې پیغمبر ستاسو خوښه ده، پاتې کېږي ورسره که نه پاتې کېږي. یا ایها النبی قل ازواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها